بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د روژې مقدسه میاشت چې دی نو درې معاشره کې داخلېدو واله ده او د اختر آمد دی، نو زمونږ معاشره کې یو دستور دی چې د اختر په آمد باندې د خلک هوایي فایرینګ کوي، دویم ورسره نوجوانان چې د اختر په ورځو شپو کې ون ویلینګ کوي. دا دواړه حرکتونه داسې چې د عام خلکو لایف ته د خطره ده، تھریټ دی ورته. نو موږ د ستاسو په ذریعه باندې د سرکل تنګي عوامو ته دا یو پیغام ورکو، دا یو میسج ورکو، دا یو درخواست کو هغې ته چې د خپل کشرانو او هغې ته دغه وکړي، د هغې پوهه ورته ورکړي، د هغې کونسلینګ وکړي چیرې په دې موقع باندې د هوایي فایرینګ نه ګریز وکړي، ځکه چې د هوایي فایرینګ نه د وختي د یو ډز خوشحالي وي د او د یو ډز د بل کور چې دی یو فیملی غټه فیملی چې هغه تباه برباد کړي، د هغې ته نقصان ورسي، د هغې نه خدا نخواسته څوک زخمی شي، څوک وفات شي د هغې هوایي فایرینګ د وجې نه. لهذا د دې فعل نه دی ګریز وکړي او دې سره سره چې کوم ون ویلینګ کېږي هغې نه عام خلکو ته د هغې نه خطره کېدی شي، اکسیډنټ کېدی شي، نور څوک کیجوالټیز کېدی شي. لهذا د دې نه دې ورسره د دې نه دې ګریز وکړي شي. تاجرانو ته دا پیغام ورکو چې کوم دغه هغې خپل دکان کې داسې ځان سره زیات اماونټ نه ساتي، زیات داسې هر چیز د ځان سره لیمیټډ ساتي او کوشش دی وکړي چې خپل ځان لا چې کوم ځای کې کاروبار کې یا دکانونه دي بزنس دی چې هغې هلته خپل ځان له مناسب سکیورټي بندوبست کړي وي، چوکیداران وغیره چې کوم د مارکیټونو چې هغه ځان سره لټ ساتي، داسې ضعیفان چوکیداران نه ساتي، داسې کاهله چوکیداران نه ساتي، داسې چوکیدار نه ساتي چې هغه الرټ وي، ویښ وي او صحیح ډیوټي کوي. نو هغه چوکیدار به هم د دې هغه دغه خیال ساتي او دې خپل هم سکیورټي بندوبست کوي او ځان سره د خپل ضرورت نه سیوا رقم او یا داسې څیزونه نه ساتي چې د هغې نه داسې مسله جوړېدی شي.